هر جمعې پر ورځ باندې به زمونږ یو کلاس وي. نن هم ماشاءالله جمعې ورځ ده. مونږ اول حروف پیژندېدلو، بیا د هغې نه پس مونږ الفاظ وپیژندېدل، بیا الفاظو کې مونږه 2 حرفی الفاظ وپیژندېدل او इंशाअल्लाह आज हम जानेंगे सा हरफी अल्फाज के बारे में कि सा हरफी अल्फाज क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं. सा हरफी अल्फाज द सा वही 3 तो दा बेसिकली मुंसरा पदी की मुंसरा 3 पदी की मुंसरा 3 हरफुनवी कि 3 हरफुना मुंसरा रायोदाय शिवी 3 हरफुना मुंसरा दा 3 حروف باندې مشتمل دا د 3 حروفونو मुंसरा جوړ شوی وي. خدا پکې یقین او یاد ساتل پکار دي. دا یو خبره چې موږ سره په الفاظو کې چې کوم حروف نو داغه په ترتیب ډیر لازم وي. داغه په ترتیب ډیر زیات لازم وي. نو موږ به داغه ترتیب ساتو. یاد په ساتو ځانتا لگا فار ایگزامپل ما دلته کې لګلې د ځان سره په چارت باندې ما یو چارت په شکل جوړ کړی دی چې دا ما سره پہلا حرف دی، دا ما سره دوسرا دی او دا تیسرا دی. نو دا زما په داشان دي ترتیب باندې دا حروف ځان طریقم چې ما ته د اغینا لفظ جوړ شي، ما ته د اغینا لفظ جوړ شي. فار ایگزامپل ما راوغستی دا لومبني مثال باندې موږ کویو ما راوغستی دا ما ولیکو پی اواز دې پ بیا ما راوغستی دا د دې حروف نه الف پر راوغستی دا سمې راوغستی دا الف میں راوغستی دا بیا زه ولګی دا مماد نه راوغستی دا کاف. نو دا ما سره څو حروف شو 1 2 3 1 2 3 ما سره 3 حروف شو. سوره شو 3 بیا زه ولګی دا ما ولیکو پی ور سره مې دلته کې راوځي دا الف نو پی الف پا څه شو پا او کاف مې ور سره ولیکو نو څه شو دا څه شو مو سره پاک. نو دا ما سره یو د 3 حروفو پراو یو ځای کېدو سره مال یو نوې شکل لاګ د لفظ مال یې راګ لفظ د دې نه ما سره په بدی کې څو حروف ما سره رالل 1 2 3 نو دې ته ځکه سا حرفي الفاظ وای چې په مونږ سا حرفي الفاظ به هغه ته وایو چې په کومو کې مونږ سره درې مونږ سره پکې درې حروف دي پکې. اوس نور برا سره تاسو چې دنه په خپل باندې جوړوي حاجی وطن ایکسلنٹ. نو زه لومبانه پکې ما سره په وطن کې لومبانه حرف څه دی واو شاباش. بیا وی بیا نون ایکسلنٹ. نو ما سره دې نه جوړ شو وطن. څه نه جوړ شو وطن. څه نه جوړ شو ما سره وطن. شاباش عامر جی. हाँ नेक्स्ट डोल 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 हाँ वो है रहता डोल सो डाल शाबाश डाल वाव वाव लाम लाम दादरी वाड़ा हुरूफ चिरागोड़ की नजदी नमाज से जोड़शी डोल सजना जोड़ शुभा सरा डोल शाबाश एक्सीलेंट. हाँ जी उस्मान चार हाँ सदी मात हुआ या 6 अलिफ रे नो ची अवाले पे होता है शु नो छा औ रे नो सब चार जी जी खास शाबाश एक्सीलेंट. संग दे वो है रहता 6
الف سواد صاد صدر جوړ شو خا نو خا مې ولیکله الف مې ورسره ولیکه یو ځای شو او صاد مې بیا ولیکه نو څه شو دا خاص رات ایکسلنٹ شاباش څنګه دی وای راته را نوري او आवाज یې را څه دی ری الف او تی چې په دې ترتیب مې ولیکل خبر رات سره دې نو سره رات حاجی موسی خان اور شاباش الف واو ری ما سره څه شو دا اور څه شو ما سره حاشر شرم س ایکسلنٹ س شرم شرم کس طرح دی شین بیا ور سره څه شو ری بیا میم نو شین او ری مې اوځای کو او میم ور سره ځان لا پیل شو نو څه نه جوړ شو شرم نو په تاسو کو به بالکل شرم نه کوئی په پښتنه کې به شرم په سوال کې به شرم او سوال به اورئ د استاد نه کوئی اس نه چې تاسو چرته ورشي چې موږ له سره وډای را کوي چای را کوي دا سوالونه به نه کوئی حاجی بل شام ریان د پاره چې نو کلیپینګ وکړي شام बस करना एना दूर अडेर क्लैपिंग मो कोई दूर अडेर क्लैपिंग मो कोई हाजी शीन सा रस शुरू राले वर सर बया अलिफ और मीम शीन अलिफ शा मीम दामा सर सशो नमंगन पनननी क्लास के मुमताज तकला उकला चिकला 3 حروف را یوځای شي او موږ ته یو لفظ راکړي نو دغه لفظ ته موږ وایو سا حرفي لفظ سا حرفي لفظ او چې کله موږ سره ډیر وي نو بیا ورته سا حرفي لفظ ورته وایو او چې کله موږ سره ډیر وي نو ډیر ته بیا موږ وایو الفاظ سو وایو ورته الفاظ نو ان شاء الله موږ په دې پریکټس کوو او هر الګ هغه به ان شاء الله 50 الفاظ کم الفاظ والی کی ساحر بھی الفاظ چې دا تاسو ته سشي پورا باندې تاسو په دې ګوردا کې کینی تاسو په دې ګوردا کې صحیح ده ان شاء الله کنه نو شاباش شروع کړئ